السلام علیکم ورحمت الله. یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده که چیرې د لمانځه په دوران کې خولۍ ایله سي بیا راخیستلی سي او که نه؟ الجواب حامده و مسولیه. د لمانځه په دوران کې که چیرې خولۍ ایله سي افضل او بهتره دا ده چې هغه خولۍ راواخلي، خو شرط دا دی چې عمل کثیر ته به ضرورت نه پیښیږي. مثلا که چیرې لمونځ کوونکی د ولاړې په حالت کې وي یا د رکوع په حالت کې وي خولۍ ایله سي بیا په هغه صورت کې نسي راخیستلی، ځکه دلته عمل کثیر راځي. د عمل کثیر د وجې څخه لمونځ فاسدېږي. البته د سجدې یا د ناست په صورت کې بیا دی خولۍ راخیستلی سي، صرف په یوه لاس سره به دی خولۍ رااخلي، دا بهتره طریقه ده. په حواله سره فتاوا شامی جلد نمبر 1 صفحه 641 ولو سکتت قلنسوته فاعادها افضل الا اذا احتاجت لتکویر او عمل کثیر. فتاوا تطرخانیه جلد نمبر 1 صفحه 540 فقط والسلام.